د صدقة الفطر موږ او تاسو چې ورته سرسایه وایو نو دا به چاته ورکوئ او کله به یې ورکوئ او یعنې څومره به یې ورکوئ؟ نو جواب دا دی چې دا سرسایه دا به هر هغه چاته ورکوي چې هغه ته سړی زکات ورکولی شي، هغه د زکات مستحق دی. غریب دی، فقیر دی، یتیم دی، کونډه شوله، نو دې ته ورکولی شي. او چاته نشي ورکولی؟ اصولو ته نشي ورکولی، فروعو ته نشي ورکولی. اصول مطلب دا چې زوی پلار ته نشي ورکولی، نیکه ته نشي ورکولی، دغسې اصولو باندې په پورته ځه. او دغسې فروعو ته چې کوم دی پلار زوی ته نشي ورکولی، نوسي ته نشي ورکولی. د دې نه علاوه نور چې څومره غریبانان دي او مستحق دي نو هغې ته ورکولی شي. ورور چې کوم دی ورور ته ورکولی شي چې غریب وي، مستحق وي. خور ته ورکولی شي چې هغه غریبه وي، مستحقه وي او اخراجات وغیره د ده نه جدا وي، هغې ته ورکولی شي. او دا سرسایه ورکول چې کوم دی د اختر نه مخکې د اختر د مانځه نه مخکې به ورکوي. خو بهتره دا ده چې اختر ته 10-12 ورځې پاتې شي سړی ورکړي، ځکه چې داسې غریبانان به وي هغه به چې کوم دی د سرسایه ته صدقة الفطر ته په تمه نو هغې به وایي چې یاره موږ په دې باندې ځان له کپړې والو، په دې باندې خپل هغه اخراجات وکړو. نو بهتر دا دی چې د اختر نه یو څو ورځې مخکې ورکړي چې هغې به ځان له د اختر دپاره تیاری وکړي. دا سرسایه صدقة الفطر دا چې کوم دی تقریبا موږ چې کوم حساب کړی دی نو دغه حساب موافق 180 روپۍ راځي، خو احتیاطاً موږ 200 روپۍ سرسایه انتخاب کړی دی چې احتیاطاً 200 روپۍ به ورکوئ. کم چې مالدار وي، وسواله وي، نو هغه دې زیاته ورکړي، هغه دې د کجورو په حساب باندې 3.5 کیلو کجوري حساب دی ولګوي، یا 3.5 کیلو چې کوم دی د کشمیشو وڅکو حساب دی ولګوي. د هغې په حساب سره چې کوم مالداره کس وي نو د هغې حساب سره دی ورکړي. څومره چې زیاته ورکړله نو دومره به ورته اجر او ثواب هغه زیات میلاویږي.